حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې به حد به اندازې مهربان دی او د هغه مهربانه د خاطره د هغه رحم او د کرم د خاطره مونږ او تاسو ته بازه موقع پلا سراولي چې په هغه موقع کې مونږه لږ عمل وکړو هم باغی باندې مونږ ته ډېر زیات ثوابونه ملاويږي. نو د رب العالمین د طرف نه دا یو عنایت ته په مونږ باندې انعام دی چې د رمضان المبارک دا بهترین موقع دا مونږ او تاسو ته الله را کړی دا. بعضی وختونه داسې وي چې بندا په هغه کې لږ عمل وکي نو هم په هغه باندې ډېر ثوابونه ملو شي. مثلا یو بنده دی هغه 2 رکعات نفل وکي نو رب العالمین د نورو میاشتو د فرضو چې څومره ثوابي هغه د رمضان د نفل برابر وي او په رمضان کې چې 2 رکعات نفل وکي الله رب العالمین تعالی د نورو میاشتو د فرضو چې څونه ثوابي هغه په دې باندې درکې. او که په رمضان المبارک کې یو بندا فرض عمل وکي نو رب العالمین کرم نواز او یو داسې رحم والا ذات ته چې زمونږ هغه د فرض او عبادت هغه د اویا فرض برابر کی لکه اویا ځل چې یو فرض عمل وکي او څومره ثواب درکې هغه د لپیو فرض باندې درکې. نه دا هغه بهترین لمحات دي هغه بهترین اوقات دي چې مونږ تاسو په دې کې نیک اعمال وکړو نو الله پاک به پاغي باندې ډیر ثوابونه راکي. بندا چې د الله نه بخنه غواړي مغفرت غواړي نو دې کو استغفار وای د الله نه بخنه غواړي نو داغي کې دا امکان وی چې د استغفار قبول کړي شي او دې او بخلی شي. خدا امکان پکې هم وی چې د استغفار قبول نکړي شي او اون بخلی شي مغفرت وته اون شي. خدا رمضان المبارک دا وختونه ار عشره او هر ورځ او هر شپه دا زمونږ د پاره د ګټه دا پدې کې مونږ او تاسو ته ډیر لوی خیر رب العالمین راکړي. یو بنده چې په نور میاشتو کې استغفار وکي د الله نه بخنه غواړي هغه کې دا امکان وی چې قبول شي دغه امکان هم وی چې قبول نشي. او په رمضان المبارک کې چې څوک استغفار وکي توبه وباسي الله نه معافي غواړي نو الله پاکي بالکل معاف کی ټول گناهونه ولا ختم کی. حدیث مبارک کې راغلی دی اوله رحمت د رمضان المبارک اولنې عشره رحمت ته نو په ټول کال کې دومره رحمتونه نه نازلېږي سونه چې د رمضان شریف په اول عشره کې رحمتونه نازلېږي. او بیا فرمایي واوسطه مغفرة او د رمضان المبارک دا منځ عشره دا د مغفرت او د بخنه عشره ده نو په ټول کال کې دومره مغفرت او دومره معافي چاته نکېږي څومره چې په دې منځ عشره د رمضان شریف کې الله مغفرت کوي الله بخنه کوي. حضور علیہ السلام مخکې مبارک ارشاد کې فرمای و اخره عتق من النار او اخر عشره کما کې چې مسنون اعتکاف کیږي دا د اور نه د خلاصي د اور نه د نجات عشره ده. په ټول کال کې دومره خلکو ته د جهنم د اور او عذابونو نه نجات نه ملاويږي سونه چې په اخر عشره د رمضان المبارک کې خلکو ته نجات ملاويږي او الله یې معاف کوي د اور یې بار کوي. او د دې لپاره د احادیث پر اړه کې سبازي دعاګانې منقول دي
نو په دې ورځو شپو کې علماو هغه تقسیم کړي دي کوم عشره چې د رمضان المبارک اولنې وي چې هغه کې ډیر رحمتونه نازلېږي په ټول کال کې دومره ناسونه چې په دې رمضان اول عشره کې نه داغي د پاره علماو د احادیثو نه یو دعا خو دلدا چې حضور علی السلام په مختلفو وختونو کې هغه دعا بغستله خو زمونږ د امت علما هغه وی چې کم وخت د الله رحمتونه ویړیاوي هغه ټیم د الله رحمت د الله نه غواړي او د حضور په الفاظ غواړي نو هغه به نورم خوند او برکت وي اثر به وي نو اولنې عشره د رحمت ته هغه کې د الله نه په دې دعا باندې رحمت او غواړه رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین د الله نه پدې الفاظ رحمت او غواړه بخنه او غواړه دویم عشره کوم چې شروع ده نن تقریبا 12مه روزه د رمضان المبارک ده نو ظاهره خبره ده دویم عشره ده په دویم عشره کې بهترین دعا چې د حضور علی السلام نه هم ثابت وي هغه دار چې حضور فرمای دا د مغفرت عشره ده په دې کې الله بخنه کوي نو موږ به د الله نه بخنه په داسې الفاظ غواړو چې هغه الفاظ د الله خوخي د حضور علی السلام په مبارک لسان باندې ذکر شوی وي جاری شوی وي نو حضور علی السلام استغفار ویل دي استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه استغفار دې طویل شي چې مونږه په دې عشره کې استغفار په کثرت سره اویل نو الله رب العالمین په دې عشره کې اسم بخنه او مغفرت کوي خلق معاف کوي چې ته د معافی درگذر وته اعلی आवाज کې صدا لګي پروردگار زده نه معافی غواړم ستا حضور فرمای چې ته په دې کې بشمیر خلق بخي نظم د معافی غواړم هغه خلکو کې مام شمار کا استغفار په دې عشره کې ډیر ډیر ویل پکار دي اخر عشره د رمضان المبارک په هغه کې مسنون اعتکاف هم کیږي نو هغه د اور نه د خلاصي او د نجات عشره ده نو هغه کې اللهم اجرني من النار یا الله د اور نه را تخلاصي را کې دا دعا ډیر ډیر ویل پکار دي اوس دا درې عشره او د دې درې دعاګانې دا د حضور علی السلام د مبارک تعلیماتو نه راوتلي دي نو په دې باندې عمل کول پکار دی بهرحال عرض میں دا کہو چې رمضان المبارک الله رب العالمین مونږ تاسو ته د تحفه او د انعام په وجبان راګه دا تحفه او دا انعام د زمونږ د پاره الله تحفه او انعام مونږ تاسو ته راکړي دي په 13 امتونو کې د رمضان فضایل نو پتیر امتونو کې د رمضان المبارک دا برکات نو د رمضان المبارک دا فضیلت صرف دی امت لور کړی دی نو دی امت باندې الله خصوصي امتیاز کړی دی دی الله خصوصي انعام ور کړی دی په دې باندې شکر ادا کول پکار دی رمضان المبارک کې چې بندا یوا نفلی نیکی او کې الله رب العالمین اغه نفلی نیکی د فرض برابر کی او که فرضی نیکی وکړه هغه فرضی نیکی الله د اویا فرض برابر کی د رمضان المبارک دا روزه نیول دا خو فرض دی چې یو روزه دی اونیونو د اویا روزو ثواب د تملو شو او یا روزي به څومره ثوابي او یا روزي څومره دی او دا خو فرضم دی یو حدیث مبارک بتا سو ته اوه ما دا غینه به بنده اندازه په خپل او لګی چې د یوې نفلی روزي ثواب سونه د نو فرضي د اغه شان حساب ځان له او کی حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کم بنده نفلی یو روزه اونې ولا الله رب العالمین بدا بندا د جهنم نه لری کی سونه به لری کوي نو حضور علی السلام فرمای د کارغه مثال ورکړی دی وی چې یو کارغه په اول ورځ پیدا شي
او په دغه ورځ باندې پرواز شروع کی الوتل شروع کی او د یو شان مسلسل مزل کوي سفر کوي او د په دې سفر دوران کې پوخو مرتور دی بوډا شو او د چتخکاری پخکار په دز باندې ونه لګید چته د زخر په وجه باندې مړ نشو بلکې د یوم ولادت نه تر د اخیری د مرګ ورځ پورې په خپل صحیح سالم پورې وته د مرګ ورځ د درا لند شو دی وفات کیږي مړ کیږي نو د دې قارغه چې طبيعي مرګ ول راځي او هغه پورې د مسلسل سفر او مزل کړی وي دغه مر فاصله به الله مسلمان چې نفلی روزونی وا د دې په برکت د جهنم نه فاصله پیدا کړي دومره زیات مزل بردو د جهنم تر منظر راشي واقع بشي او دې به د جهنم نه لری شي او تاسو بوای چې قارغه د عمر سمروي او دی به سمره مزل کوي تانوي صاحب فرمایي وای چې کارغه پړمبه ورځ پیدا شي او په خپل طبيعي مرګ باندې مري نو کم از کم د عمر 1000 کلونه وي زر کال چې یو کارغه د یو شان د پیدایش نواله تر مرګ پورې زر کال مسلسل مزل او کی سفر او کی اړولان د راکوز نشي یو شان مخ په وړاندې رواني د بسومره مزل کړي نو دغه شان الله رب العالمین د دینم زیاته فاصله د دې مسلمان او د جهنم ترمنځ د یوی نفلی روزي د خاطر راولي تاسو اندازو لګوي چې د یوی نفلی ثواب د فرض برابر او د فرض د اویا تاسو چې اویا روزيونه سونه ثواب وي اخر کې د انسان دماغ کار پری بیا حساب کتاب نشي کولی چې ماته بسونه ثواب ملاويږي د الله رحمتونه ویډیا دي د الله رحمتونه بیسیار دي او مونږ تاسو لرا کړی دي بیا پر رمضان المبارک کې چې یو روزه چا اونی وا نو د یوی روزي د او یا روزو ثواب دی چې یو میاش لکه دیر شروز چا روزي نیو دا 2100 روزو ثواب شو د دې نس جوړیږي په کال کې 365 ورځې دي نه د 2100 نه بسو کلونه جوړیږي تقریبا سکم شپک کال ته جوړیږي مونږ چې ته یو کال مسلسل روزه نشونی وي مو خو دومره کمزوري یو چې د رمضان المبارک دی یوې میاشتې تم زموږ په خو دی وی نبي یو کال بسوک سره روزي ونیسي او یو کال سس کم شپک کال و مسلسل سوک روزي دا زموږ د وس خبره نه ده داغه باوجود الله رب العالمین مونږ تاسو له رمضان په دی یو میاش روزو باندې سکم د شپک کالو د قبول شو روزو ثوابونه راکې نور د الله نه مونږ سو غواړو الله خو دومره رحمتونه په مونږ نازل کړی دي پکار چې په دې باندې مونږ شکریا ادا کو الله ته و چې پروردگار مونږ د دې لایق نو تارا سره انعام او احسان کړی دی د دې الله ته شکر ادا کو چې پروردگار داستا احسان دی او په دې الحمدلله وایو او د رمضان المبارک د میاش د قدر میاش د احترام او د ادب میاش د حضور علیه الصلاۃ والسلام یو دو سيزونه ذکر کړی دي حضور علیه السلام د روزي د ورځې د روزي د میاشتې نه یو ورځ مخکې ارشاد او فرمایو وای تاسو باندې یو داسې میاش را روانه ده چې د هغه دروازه روزه در باندې الله فرض کړه او د شپې تراوی در باندې زما د طرف نه سنت مؤکد شو یعنی لازم شوه او حضور علیہ السلام چې دا ارشاد او فرمای پدې کې دا فلسفه پرته ده چې د الله د طرف نه د رمضان روزي در باندې لازم شوي نو کدا د رمضان روزي کم مسلمان بنده اونې نیوي کوتاهی پکې وکړه نو دا بنده به پرواز د محشر الله ته مختورن ولاړی او چې کم بنده د شپې سنت مؤکد تراو کې سستی وکړه تراوی او نکړې پرې خوې یې سو وکړې سې پرې خوې نو د قیامت پر ورځ به دا امتی د حضور علیہ السلام مخ کې مختورن ولاړی ټیټ سترګې به ولاړی او حضور علیہ السلام به د شفاعت نه کوي نه چې څوک تراوی نه کوي دا به د شفاعت نه محروم وي رمضان المبارک د ادب د عزت او د احترام میاش ده پدې کې به عبادت په کثرت سره کو دا نبی صاحب لیکلی دي
وای چې د رمضان المبارک په میاشت کې څومره ډیر عبادتونه کولی شي نو وکړه. د دې عبادتونو اثر به ستا د باقي 11 میاشتو د پاسه پروتي چې ستا د عبادتونو اثر په ټول کال د پاسه سایه اچي او دا د ټول کال د دغه عبادتونو د سوري لاندې تیریږي. ته به بهترین انسان او چې تا په رمضان المبارک کې څه نه دي کړی نو د دې به څه اثري په رمضان کې چې تاسو ونه کړل د هغې څه اثر په باقي کال هغه ټول کال به همدغه اثر وي د باندې عبادتونو نه به محروم پاتې کیږي. او کم بنده چې دنیا ته راغلی دی نو دا د عبادت دپاره او عبادت چې نه کوي نو زناور د دنه افضل پدې دي زناور ته بختور پدې دي چې دا انسان چې عبادت نه کوي نو دی به نه ختمیږي دی به همیشه لپاره په عذاب کې مبتلا وي. او زناور خو به بیا د قیامت په ورځ باندې د زناور په زناور خپلو کې حساب کتاب او عدل قایم شي هغې نه پس به خوري شي هېڅ به پاتې نه شي. او انسان بد نصیبه به په اور کې او په عذاب کې. نو ته ووایې چې کم بنده د عبادت دپاره دنیا ته راغلی او عبادت یې نه دی کړی او بیا آخرت کې د جهنم خشاک کیږي نو دا زناور د دنه افضل نشو بهتر نشو سل ځله زناور بهتر شو. د دې په وجه مونږ او تاسو عبادت له الله را لیږلي یو چې مونږ په دې رمضان کې ډیر عمل د نیکۍ وکړو نو ټول کال کې به مونږ ته نیکۍ او نیک اعمال اسان شي. او د روزې د میاشتې احترام وکړو او د ګناهونو نه پرهیز وکړو. الله رب العالمین چې مونږ ته دا روزه راکړې ده د رمضان دا فضیلتونه راکړي دا د څه دپاره راکړي دي د دې دپاره راکړي چې تاسو کې تقوا راشي چې پرهیزګاري راشي چې مونږ او تاسو د ګناهونو نه ځان وساتو. دې دپاره روزه نه ده فرض چې مونږ د سحر صبح صادق نه تر نور پرېوتو پورې خولې ته کورې واچو خوراک څښاکو نه کو دې دپاره روزه فرض نه ده. لعلکم تتقون الله فرمایلی دي د پرهیزګارۍ دپاره چې تاسو متقیان او تقوادار شئ پرهیزګار شئ د ګناهونو نه لاس پاک کې د ګناهونو نه ځان وساتئ. روزه له دې دپاره ده. نو په رمضان المبارک کې بنده د ګناهونو هغه ټولې ساړې سوړې بندې کړي چې د ده نه چې ته ګناه ونه شي نو دی به بیا د رمضان په خوند باندې پوه شي. د رمضان د روزو اثر به ده ته میلاویږي هغه لذات او هغه خوند او مزې به ده ته حاصلیږي. بعضې علماو د رمضان د میاشتې مثال او د روزې مثال د یو کمرې سره ورکړی دی. یو بنده وایي چې زه ځان ته د خپله کمره د ګرمۍ په موسم کې د AC په ذریعه باندې یخول غواړم ایر کنډیشن استعمالی. علما فرمایي چې دا بنده که هوښیاري نو دی به ایر کنډیشن اول لګی او که کمره کې ساړې سوړې کړکۍ دروازې روشندانونه اب اول بندی. وای دا هوښیار بنده به هغه وخت کې هوښیاري چې دی اول د کمرې ټولې دروازې کړکۍ روشندانونه او چې کم غیر ضروري ساړې سوړي اټولې بندې کی او کمی شیشې وغیره کړکو کې لګېدلي هغې ته دې پردې راکاږي چې د بهر د نور د رڼا په ذریعه کم تپش او ګرمایش چې هغه دننه داخل نشي دا ټولې ساړې سوړې اول بندې کی د هغې نه پس د ایر کنډیشن بټن آن کی AC ولګېږي. او ستاسو اندازو لګوي چې دې بنده دا چار چاپیره څومره ساړې سوړې وي کمرې ټوله د هر طرف نه محفوظ کړو بند کړو AC لګو څونه وخت کې به دا کمره یخیږي ډېر کم ټایم کې او د ده د AC فایده به هم وکړي ده ته به څه فایده ورسي کمره به یخه شي. همدغه مثال د روزهدار د پاره دی. الله فرمایي روزې مې د پاره تاسو باندې دې د پاره فرض کړي چې تاسو تقوادار شئ. نو مونږ او تاسو چې روزه ونیوله دې دپاره د دې مثال داسې لکه AC چې دی ولګو اوس دې دپاره د ګناهونو هغه ساړې سوړې کړکۍ روشندانونه دروازې دا ټولې به بندې او د تقوا پردې به م ورته راکاږي
استاد روجه به پتا باندې اثر وکي او که یو بنده ایسیم لګولې چې زه به دا کمره یخوم او په هر حالت کې چې دا به خامخا یخیږي او د کمرې دروازه هم آزاده ده، کړکۍ هم آزادې دي، روشندانونه او شیشې هم آزادې دي. تاسو څه وایئ چې دا کمره به یخه شي؟ کله هم نه، صرف مالی تاوان به کیږي. نو دغه شان مثال د روجهدار دی چې وی زه به روجه نیسم، زه به د دې روجې هغه فضیلت هم حاصلوم خو ګناه به نه پرېږدم. نو حدیث کې راغلی بعضې خلکو خولې ته کورې چولي د لوږې او د تندې نه غیر په ځان هېڅ سخته نه تېري، صرف دغه لوږه تنده سخته به ځان تېره کي، د دې لوږې تندې نه غیر ورته هېڅ هم میلو نه شي. لکه ایسي دې لګولې او چار چاپېره کمره ټوله ازاده نه، نو له تاوان نه بغیر هېڅ هم ونه شو. لکه چې بنده روجهدار روجه ونیو هر طرف ته د ګناهونو سوړي دي او په ساړو سوړو کې ګناهونه راځي، د روجې هغه فضیلت په بار کېږي، د روجې خوند او اثر غون لاړو، دته به د دې روجې هېڅ ثواب میلو نه شي، صرف خوراک کاک نه ځان بند کړو، هغه تکلیف په تیر شو، نور دته هېڅ فایده هم نه رسي. مونږ تاسو به د روجې د پاره د روجې مقصد مخکې کو ځانتا چې مونږ د روجې نیسو د سره پاره، روجه د دې لپاره نیسو چې الله راضي شي. نبیا په روجه کې د الله د رضا کارونه وکړه. نن سبا داسې وخت دی او داسې حالات د ملک جوړ شوي دي، تاسو وګورئ چې روجه دروازې فرض ده، نو په هغې کې هم ډېرو خلکو کوتاهي وکړو کېږي، او خصوصا د شپې تراویح سنت موکد او پاغي کې ختم هم سنت طریقه ده. چار چاپیره په غټو خارونو کې وګوره چې کم جلسې جلسونه کیږي، یا خو چته چوکو چوراهو مې، یا چرته په جمعتونو مخې ته، چته روډونو باندې، چته ګراوند او ډاګو کې کیږي، میدانونو کې جلسې جلوسونه کیږي، او بیا زمونږ د پښتنو خزم ول را بار کیږي. نو یو خو د رمضان حرمت په عمل کیږي، د رمضان شریف جنازه دی او استلا، او یو دغه ټیم د تراو دی، نو چې ته د تراو په د عبادت کې ته ناکام شوې، ته د ملک د چلولو لپاره څه فایده وکې. نو عرض مې دا کو چې د رمضان المبارک بهترین میاشت ده، د ورځې روجم غنیمت وګڼه او د رمضان د شپې او د تراویم غنیمت وګڼه. په ټول کال کې داسې میاشت بیا نه راځي، په کال کې یو ځل راغلی ده او بیا هم لا پته ولګي، لا نه مونږ ته اندازه نه کېږي چې را روان کال له به مونږ یو که نه، دا فضیلت به ترلاسه کو که نه، دا فضیلت به حاصل شي که نه. د دې د وجې نه زما تاسو ته دا پیغام دی چې د رمضان المبارک عباداتو کې ډېر کوشش وکړئ، اضافه پکې وکړئ، عبادتونه کثرت سره وکړئ، د ګناهونو نه ځان وساتئ. بل داسې نسل تیار شوی دی، داسې قوم تیار شوی دی چې هغوی د علماو بیزتی دومره آسان کار غني، لکه په پوزه مچ کینی او مچ دته او شاړو، دا څنګه آسان کار دی. د علماو عزت دغه شان نیلام کړي، دا یو نوې نسل تیار شوی دی، په دې باندې مهنت شوی دی. خو تاسو نه هغه مسائل ایر دي، تاسو لږ اندازه ولګوئ. دا مسله شته چې د علماو سره څوک اختلاف کوي او د علماو نه څوک بغض او نفرت په وجه لري لري کیږي، یا د علماو بیزتی کوي، نو د دغه خلکو به په قبر کې د قبلې نه مخ اوړي. زمونږ د دیوبند یو عالم دی، هغه وی کستا یقین نه کېږي د چا قبر یاد کوي، قبر ولا راکولو کې دا غز او دا میدان او به ګورو مخ به د قبلې نه اوړېدلی، د قبلې نه به مخ ګرځېدلی. نو تاسو ولې د خپل بچي او تاسو ولې په خپل باندې د علماو خلاف استعمالیږئ؟ تاسو ته ایسه به میلو نشي، خپل دنیا دم برباد کړو، آخرت دم برباد کو. نو د علماو قدر وکړئ، یقین وکړئ. تاسو ته که مونځ درځي نو دا تا ته ستا مور پلار که خولې دي د عالم کردار پکې تا ته نه ښکاري، نو ستا مور پلار د چا نه دا مونځ زده کړی دی. که هغې په مونځ او دس په زده کړه کې د علماو کردار تا ته نه ښکاري، نو د هغې د مور پلار نه به هغوی زده کړي.
یو نه یو ځای کې به د عالم کردار راښکاره کیږي. تا ته د جنازې مونځ چا خولی دی، تا ته د روجې حیثیت چا خولی دی، تا ته د اختر حیثیت چا خولی دی، تا ته د حج فرضیت او حیثیت چا خولی دی، چې دا ټول هر څه تا ته قبله علماو ښودلې ده چې کم جومات جوړیږي او علم نه د تپوس نه کړي قبلې هغه بنیاد د لګیل کار نه یږدي چې دا قبله شو دا نور خاطه نو چې ستا قبله عالم درسته کړې ده ته د عالم خلاف ولې چلیږي. د رمضان المبارک میاشت ده، په دې کې اسم د الله نه یریدل او د ګناه نه ځان ساتل پکار دي. خو تاسو خو نورم په ګناهونو کې زیادت راوستو او بیا داسې ګناه چې هغې کې د ایمان او د کفر ترمنځ انسان چلیږي پته نه لګي ایمان به تللی وي، نو داسې ګناهونه ولې کوئ؟ او تاسو نه هغه مسله ایره ده چې کم شادي شده وي او هغه د عالم سره نفرت کوي صرف په دې وجه چې دا عالم مې نه دی خوښ، نورې زیاتی پوله پټې شریک نوي عالم سره اسې بیسه نفرت کوي، نو دا سړی که شادي شده دی دی کافرم شو، عالم نه نفرت کړی دی او سوجه نشته اسې بیسه نفرت کوي، نو دا سړی کافرم دی، مرتد خارج از اسلام د اسلام نه خارج شو او ورسره چې د کوم منکوحه ده هغه هم په د طلاقه ښځه هم پې طلاقیږي. اوس د دې نه وروسته دله توبه ویستل پکار دی، که توبه هم نو باسي دې نه پس چې کم بچي راځي نو هغه د راتلونکي وخت د علماو خلاف خامخا به ودرېږي، د هغې نه خو چې ته د عزت او د احترام توقع نشي کېدی. همدا هغه نسل چې راتلونکي وخت کې د علماو خلاف په میدان کې زبان درازي کوي. تاسو نه دا مسائل ایر دي که دا درته یاد وي نو د الله دپاره په موږ نه په مونږ باندې الله فضل کړي، په ځان فضل رحم وکړي، په مونږ الله رحم کړي، تاسو په ځان باندې رحم او کرم وکړي، په ځان سره احسان وکړي، ځان سره ښېګړه وکړي چې الله پاک هم د عذابونو نه وساتي. الله رب العالمین د رمضان المبارک فضیلتونه د تاسو لا او مونږ لرا کی او د رمضان د تاوان او د نقصان نه دم الله وساتي. د رمضان المبارک د میاشت احترام چې چا وکړو الله رب العالمین بخی. یو کتاب لیکلی دی یو مجوسی چې د اور عبادت به کو پلار باندې روانو د رمضان میاشتا وای چې وی قتل مخامخ ول خپل زوی په مخ ورغه نو دی د مجوسی چې خپل زوی ولې دغه سره سیو پلاس کې د چکته وخی او سیو خوري روان دی. دې مجوسی د خپل زوی رونی و سیو یې تواښتا سه لري وغورځو او خپل زوی نیازبینو خوخیو په مخې ته یو سپېړه وستا. د زوی وته وی چې بابا ولی دی والم پلار وته غوسه دی وته وی دا ګور نه ته دومره به خوند به حساب ضمیر د مسلمانانو روزه دغه په بازار کې دکانداری کوي دا غوی روزه ده او ته دا غي د روزي په حالت کې دا غوی مخ کې ته خوراک کې دا خنه کې دا د دوی د میاشتې احترام دی دا غوی د میاشتې د احترام به خیال ساتي. ازوی یو سپېړه والے دی سموده پس دغه مجوسی مړ شو دغه علاقې یو مسلمان بزرگ په خوب کې دا مجوسی ولیدا تاسو کې الله سره سم عمل وکړه د مجوسی وتوی الله بوتلې مو جنت را لرا کړې دی الله بخلې ما نو دغه مسلمان بزرگ ته تاسو کو تا خټول مرد اور عبادت کړې دي ته څنګه الله بخلې اې د مجوسی وتوی اذا الله صرف د مسلمانانو د رمضان د میاشتې د احترام په وجه بخلم چې ما د خپل زوینه په مخ سپېړه وسته چې دا د مسلمانانو زړونه خفکیږي چې د مسلمانانو د رمضان او د روزې میاشتو ته دا غوي مخ کې خوراک کې دینا هغه بچینه مې سپېړه وې دا غي په برکت الله بخلم او د ځنکدن نمخ کې ماته کلمه را نصیب که څوک خبرم نو نه را مانه چا جنازه کړي د خو بیا الله بخلم. نو که تاسو د رمضان د میاشتې احترام وکړو خدای به مو بخي او چې دا کم خلق بهر ګرځي او د رمضان د میاشتې د الله د دې میاشتې خاطر نه کوي احترام نه کوي او پدې کې د جمعتونو آداب پامال کوي د عالم عزت نه کوي احترام نه کوي
تاسو سوای چې دا به الله بخي، دا الله کله هم نه بخي. الله دې مونږ د دغه خلکو نه وساتي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د ګناهونو نه واړی او د نیکو اعمالو خصوصا په رمضان المبارک کې دا بهترین شپې ورځې په دې کې د نیکو اعمالو دې ډیر توفیق الله رب العالمین راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.